السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم دین محمد مومند او دا وخت تاسو ګورئ پرایم ډیجیټل کهانی. دا وخت زه د پیښور په کلیوال علاقه اورمړ کې موجود یم او اورمړ چې دی د الوچو لپاره ډېر زیات مشهور دی، نه صرف خیبر پښتونخوا بلکې د ملک نورو ضلعو ته، پنجاب ته چې کوم دی، داسې نورو اضلاعو ته چې دی دا الوچې دلته نه ځي. دا وخت موږ سره د باغ مالک ولاړ دی، دې سره به خبرې اترې کوو د دې الوچو باره کې. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. خطر راته ووایه چې سږ کال چې کوم الوچې شوي دي په روز کال په نسبت باندې پیداوار زیات و که نه؟ تیر کال خو بیخي الوچه نه وه، ځکه چې ملک ټول تش راغلی و. غونډ باغونه چې څومره وو غونډ تش راغلي وو. چا داسې چې کوم چا به 2-3 زره پیټۍ وه د هغې 1500-600 شوي ده، خو باغونه زیات تش وو. سږ کال الحمدلله الله دې راضي چې د ګل په لحاظ باندې باغونه ډېر ښه راغلي وو او د دغه په لحاظ باندې ډېر برابر راغلي وو. خو دلته کې پکې اخري کې دا یو زول یو چپت وې رالې چې دې لکه ډېر زیات نقصان وکړو. حد نه دوه هفتې مخکې چې کوم طوفان ډېر نقصان شوی و، حد نه سیوا لکه بوټي هم ډېر غورځولي وو او د هر چا چې کومه وه چې د چا 10 ورځې سیزون و نو هغه یې 2-3 ورځو ته راوستو. نو کم از کم 15-20 ورځې میاشتې نه خو کم خو دغه 15-20 ورځې سیزن یې را مخکې کړو. نو لکه ډېرو خلکو چې کوم دي لکه تاوانونه هم پکې وشو، لکه ډېرو چې خپل باغونه کوم چې د چا به 2,000-3,000 پیټۍ وه نو هغې ته نه 600 پیټۍ غونډه کړه. خو لکه ډېر حد نه سیوا تاوانونه خو د دې سیلۍ لکه داسې سیلۍ چې ته په ژوند کې اړو راغلي نه وه لکه دا دې پیره چې کومه راغلي وه. عموما خو چې کوم دی لکه دا الوچه چې سواد کې هم کېږي دلته هم کېږي، د دې چې دا چې ډېره مشهوره د دې وجه څه ده؟ ذایقه یې ډېره مزېداره، څه وجه ده؟ د دې چې کوم ده لکه د اورموړو الوچه چې کومه ده دا په دنیا باندې دا مشهوره ده، په لاهور باندې، په فیصل آباد باندې، سیالکوټ باندې، په پېښور باندې، کوواټ باندې، دې ټولو علاقو ته دا چلیږي. خو الحمدلله لکه دا په خوږوالي کې او په ښایستهوالي کې الحمدلله دا ډېره برابر ده او خلک یې خوښوي. لاهور کې دا اوس د سوات نه الوچه راشي، لی مطلب د واڼه نه راشي او هغوی په خپلې مارکې وایي، خو بیا هم هغوی دا پېژني د لاهور پنجاب والا څومره خلک چې دا د اورموړو ده او دغه د سوات ده او دا د کویټ ده، دا بلوچستان ده، هغوی زیاته چې رنګ نه پېژني خو خوند نه چې د رنګ نه یې پېژني هغوی. دلته څومره ځمکه باندې تاسو الوچه کرلې ده؟ دلته چې څومره ځمکه ده غونډه الوچه او شلتالو ده. اورموړ چې کوم ده څومره ده ټول شلتالو الوچه ده غونډه. هر باغ لکه شاړ پټی پکې داسې ډېر نشته. خو چې دی خو ختم شوی دی که نه؟ شلتالو دې نه مخکې ختم شو، اوس ورپسې د الوچه وه. د الوچه په کومه میاشت کې کېږي؟ نو دا خو خیر لکه د ژمي کې کرلی شي، ژمي کې دا کومه دا پومه میاشت چې وتی که نه دغه کې بیا د دې کرونده کېږي او باقي چې کوم دی لکه بس بیا دغه 2-3 میاشتې جون جولای جون ځای کې بس بیا ګل وباسي، دې نه بس ختم شي بیا بس بیا ختم شي. دا چې اوس کوم طوفان تیر شولو هغې کې ستاسو څومره بوټي پرېوتي، څومره نقصان شوی ستاسو؟ کم از کم 15-20 بوټي پکې دي موږ خپل پرېوتي وو. داسې پکې د ډېرو خلکو ورته چې روغ باغونه پرېوتي دي. موږ داسې لیدلي وو چې لکه روغ باغونه پکې د خلکو پرېوتي دي. د موږ خپله تقریبا د 10 نه تر 15-18 پورې د موږ خپل بوټي پرېوتي وو. خو لکه نقصان یې ډېر حد نه سیوا کړی دی، یوازې ما نه دا د ټولو خلکو دا شوی ده. څومره نقصان شوی؟ یاره کم از کم چې لږ هم شوی نو چې د چا به لکه مطلب میاشت سیزن نو 14 ورځو ته 15 ورځو ته 10 ورځو ته راوستو. نو حساب وکړه په د ورځې چې کوم د 100 کراټه 1.5 کراټه ته وباسي نو هغه د لاهور باندې حساب وکړه. دلته کوم هر سړي چې کوم دی لکه په خپلو باغونو کې خپل مال کې چې کوم به په 10 لکه خرڅېدو په 10 لکه خرڅ کړو، چې کوم به چې کوم د 40 لکه کولې نه هغې 15 لکه وکړي، 10 لکه وکړي، ځکه چې هغه ځای کې دغه ونه ویستو کراټ دغه کم وویستو. دلته چې کومه الوچه تاسو کرلې وه دا بیا تاسو څه کې وړئ او دا څنګه راغونډوئ؟ دا مزدوران هغې څه حساب؟ مختلف خبرې دي. دا څوک نن سبا پکې داسې نخرې راوتې، څوک په کاټونو کې 2 کیلو کاټونو کې، څوک 3 کیلو کاټونو کې، څوک وړې جوړوي، څوک کراټ کې وباسي. اوس د کرپورې دې ولې د هغې خپل کراټ ته بیل چورس ته د موږ د اورموړو والا چې کوم ده دا بیل کراټ ته. خو لکه کراټ کې 100 کیلو یاره دې کې اوس نن سبا خو کراټ ډېر وړوکی ده، غالبا دغه 3 کیلو 4 کیلو پکې کم زیات رسي. دا په 100 روپۍ باندې تاسو دا خو لکه سټارټینګ دغه 12-1300 کې، خو نن سبا وخت کې اوس تقریبا 1800 ته 1700 روپو ته ورسېدو. اوس چې مارکیټ کې کوم الوچه ده د طوفان نه پس خو لکه مطلب پیداوار کم شولو، خرابه شوله که نه؟ نو اوس به خو به ګرانه شوي نوره؟ ګرانه شوي تقریبا د زور نه لاندې راکو شوي نه ده، تر 1500 پورې خرڅېده. سټارټ کې څه ریټ کې و؟ سټارټ کې خو تقریبا 1500-1600 کې وه ډومبی 1500 بیا پکې مطلب څو ورځې سټارټینګ شروع شو نو بیا ورو 14-15 اخري پکې په 1000 هم ودرېده، په 800 هم پکې لاړه شي. الوچې پورې خبره چې مطلب الوچه ښه وي نه هغې ښه باز دې له تاسو سپرې یا نور څه داسې څه دې خپل سپرېګانې دي واقع د خرچه پې ډېره کېږي، خرچه پې کېږي، کریم شوري خوري دې باندې چې کوم دي کم از کم 2-3 سپرېګانې دي لختو کې خپله ده، په ګل نه چې وځي بیا خپله ده، په میوې کې خپله ده، ځکه دې کې خارق وي، پیشوګۍ وي، مچ په دې کې وي نو خامخا خرچه خو پې کېږي. دې لاهور نه شروع شي تر فیصل آباد، ملتان، کراچۍ، لاهور دې ځایونو ته ځي.
دې نه بیا بهر ملکونو ته هم ځي بعضې داسې ډیلران دي چې هغوی بهر دوبۍ ته یو ځای بل ځای ته مستوي. دومره ټیم کې دا خرابېږي نه جي دا نه خرابېږي، دا 24 ګنټو کې رسوه او 24 ګنټې نور هم پایي. کوم ځای کې د دې استعمال ډېر زیات دی؟ ډېر زیات استعمال په لاهور او فیصل آباد. دا الوچه چې کوم دی دا خو سواد کې هم کېږي موږ اورېدلي که نه، نو د هغې او د دې الوچې کې څه فرق دی؟ ډېر فرق ښي، ذایقې فرق ښي، د خوند فرق ښي. ډېر فرق ښي. لکه ښایسته هغه غټوالي باندې هغه غټه ده خو خوند پکې نشته، هغه ذایقه پکې نشته لکه دې کې چې کومه ده. پروس کال په نسبت څه کالې زیاته الوچه شوې او که پروس کال شوې؟ نو پروس کال په نسبت سږ کال یې لږه سیوا وه خو به طوفانونو ټوله وغورځوله. دې سره به ډېر نقصان ډېر نقصان داسې خلک وو چې د کروڑ روپو سوداګانې کړي د 20 لاک 25 لاک نیم په نیمه نقصانیان شو. او دې باندې خو محنت او خواري هم ډېره خواري محنت جي. بالکل څنګه ګرانو کتونکو چې تاسو د دې خبرې واورېدې دغه شانتې د دې باغ چې کوم مالک دی د هغې خبرې مو واورېدلې. الوچه چې کوم ده دا د اورمړو ګړ دی او په اورمړ کې چې کوم الوچه ده دا په ټول پاکستان کې نشته دی او هغې د وجې چې کوم ده دا ډېر زیاته مشهوره ده. یو خو یې ذایقه ډېره مزیداره ده او بل چې کوم دی ډېر ګڼ شمېر کې کېږي. دلته ډېر زیات باغونه دي د الوچو، دلې دا خواوشا کې چې څومره باغونه دي دا ټول د الوچو دي. خو الوچو سیزن اوس چې کوم دی په ختمېدو باندې دی، ولې چې یو 2 هفتې مخکې دې باندې ډېر خراب طوفان تېر شو او هغې سره چې کوم دی د دې زمیندارو ډېر نقصان وشو. د اورمړ الوچه چې کوم ده په خیبر پښتونخوا سره په ټول پاکستان کې بلکې بهر ملکونو ته هم دا ځي او دا ډېره زیاته مشهوره ده او په ذایقه کې چې کوم دی د دې مثال نشته دی. دا وجیز موږ د نن رپورټ آینده به د نوي رپورټ سره ستاسو په خدمت کې بیا حاضرېږو. تر هغې پورې موږ له اجازت راکوئ. د لوی الله په امان.